بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء رکوع نمبر 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء غواړي فتوستانه دا خلق په باره د ښځو کې. قل الله ورته ووایه چې الله یفتیکم فتوه درکوي تاسو ته فیهن په باره د دې ښځو کې. وما او هغه حکم یتلا چې لوستی شي علیکم په تاسو باندې فی الکتاب په کتاب کې. فی یتامی النساء اللاتی په باره د یتیمانانو ښځو هغو په باره کې لا تؤتونهن چې نه ورکوئ تاسو هغوی ته ما هغه مهر کتب لهن چې فرض کړی شوی د هغوی دپاره. وترغبون او تاسو خوښوئ مینه کوئ ان تنکحوهن چې په نکاح کوي دا ښځې. والمستضعفین او حکمونه د کمزورو په باره کې من الولدان د وړو هلکانو نه. او ان تقومو او دا حکم کوي الله تقومو چې تاسو قائم اوسئ لیلیتاما د یتیمانانو په حق کې بالقسط په انصاف سره. وما تفعلوا من خیر څه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه فإن الله کان به علیما بس بېشکه الله په هغې خبردار دی پوهه دی. وإن امرأة خافت کچري یوه ښځه یریدله من بعلها نشوزا د خپل خاوند د بد سلوکۍ نه او اعراضا یا د مخ اړولو نه فلا جناح علیهما نو نشته دی ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا چې وکړي صلح بینهما دا دواړه په خپل منځ کې صلح په صلح سره. والصلح خیر صلح بهتره ده. واحضرت الانفس الشح او حاضر کړی شوی دی نفس حرص ته تنګۍ ته. وان تحسنوا کچرې تاسو احسان وکئ وتتقوا او ویریږئ د الله نه فإن الله کان بما تعملون خبیرا بېشکه الله دی ستاسو په عملونو خبرداره. ولن تستطيعوا او هرگز نه لرئ تاسو طاقت ان تعدلوا چې تاسو عدل وکړئ بین النساء په منځ د ښځو کې. ولو حرصتم اگر که ډېر حرص وکړئ تاسو فلا تمیلوا پس ممایله کیږئ پس مګرځوئ خپل مخ کل المیل په پوره مخ ګرځولو سره یا په پوره مایله کیدلو سره فتذروها پس چې پرېږدئ تاسو هغه بله کالمعلقه بانډه لکه ځوړنده هسې په نکاح کې او نور وله هېڅ نه ورکوي داسې به نه کیږي بله ښځه دې وکړه. وان تصلحوا کچرې تاسو اصلاح وکړئ وتتقوا او ویریږئ د الله نه فإن الله کان غفورا رحیما بېشکه الله دی بخونکی رحم کوونکی. وان یتفرقا او کچرې جدا شول دواړه یغني الله نو بې پروا به کړي الله کلا من سعته هر یو د بل نه په خپل قدرت سره. وکان الله او دی الله واسعا حکیما فراخ قدرت والا او حکمت والا. ولله ما فی السماوات وما فی الارض والله لره هغه څه چې په اسمانونو کې او هغه څه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصینا الذین او یقینا مونږ هدایت کړی هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې ستاسو نه و ایاکم او خاص تاسو ته هم ان اتقوا الله چې د الله نه ویریږئ. وان تکفروا او که تاسو نه منئ فإن لله پس بېشکه الله لره دي ما فی السماوات وما فی الارض هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. وکان الله غنیا حمیدا او دی الله پاک بې پروا او په خپل ذات کې ستایلی شوی. ولله ما فی السماوات وما فی الارض والله لره هغه څه دي چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دي. وکفا بالله وکیلا او کافي دی الله دپاره د کار جوړولو. ان یشأ یذهبکم کچرې غواړي الله نو لرې به کړي تاسو ایها الناس ای خلکو ویأتي بآخرین او رابولي نور خلک. وکان الله علی ذلک قدیر او دی دا کار په الله باندې وکان الله او دی الله علی ذلک قدیر په دې کار باندې پوره قدرت لرونکی. من کان یرید هغه څوک چې غواړي ثواب الدنیا ثواب د دنیا فعند الله ثواب الدنیا پس د الله سره دی ثواب د دنیا والآخره او د آخرت. وکان الله سمیعا بصیرا او دی الله پاک اورېدونکی او لیدونکی.
په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې تاسو ستانه د فتوی تپوس کوي دا خلک د ښځو په باره کې. نو الله رب العالمین ورته هغه د شروع هغه آیتونه ور یادوي کوم په سوره نساء کې مونږ مخکې ویلي وو چې تاسو د یتیمانانو ښځو سره بې انصافۍ کولو نه چې کوم منع کړی شوي وو که نه، دوی چې به په څه طریقه کول هغه خبره مونږ ویلي وه. که ستاسو یاده شي چې د څوک په مالداره جنۍ به یتیمه شوه نو هغه به دوی په کور کې د یو بل ته په نکاح کړه دپاره دی چې مال رانه ونه وځي او پخپله به یې مهر نه ورکوو ځکه چې څوک به یې د تپوس نه و. الله رب العالمین فرمایي د دقې خبرې نه خپل ځانونه د بې انصافۍ نه بچ کوي. او بیا الله فرمایي او دغه حکمونه په باره د کمزورو وړو هلکانو هم دي چې د هلکانو کم مال پاتې شي نو د هغې سره هم تاسو انصاف کوئ او زر زره په تادۍ تادۍ مه استعمالوئ د دوی مال چې بیا خو به رالوی شي او زموږ نه به تپوس کوي. نو الله فرمایي په هغه حکمونو باندې عمل وکوي. بیا الله رب العالمین د ښځې د خاوند د ورانې په باره کې دلته ذکر دی چې که فرض که ښځه د یو خاوند چې دی هغه بدسلوکه دی او دی له اهمیت نه ورکوي خیال یې نه ساتي نو الله فرمایي هیڅ ګناه نشته په دواړو باندې چې دواړه په خپل منځ کې په څه خبره باندې صلح وکړي ځکه چې صلح بهتره ده او دا نفس خو تنګۍ طرف ته حاضریږي لکه بنده وایي ولې داسې چل وکړم او لکه که نه زه د چا نه کمه یم او یا داسې دا نمونه خبرې ذهن ته مه راولئ. خو وان تحسنو که چېرې تاسو احسان وکئ او تقوا اختیار کئ د الله نه ویریږئ نو بېشکه الله ستاسو په عملونو خبردار دی. دلته خبره داسې وه چې په سوره نساء کې په اولنو آیتونو کې چې کومې پابندۍ ولګېدې که نه چې سړی به د څلورو ښځو نه زیاتې ښځې نشي کولی په یو وخت باندې خو شرط پکې دا دی چې انصاف به وي د دوی په منځ کې که انصاف کولی شي او که انصاف او برابر سلوک نشي کولی نو بیا دې یوه کوي. نو اوس دا سوال را پیدا شو چې یوه ښځه شنډې ده بچي نه راوړي یا یوه ښځه د ناجوړه د رنځوره ده او د خاوند حق نشي ادا کولی نو آیا هغه دا کس چې دی نارینه هغه دویمه ښځه کول غواړي نو دا څنګه دی به مجبوره شي چې دواړو سره به یو شان کوروالی کوي یا یو شان که نه ظاهره ده نشي کولی نو آیا د انصاف تقاضا بیا څه ده نو چې دا تپوس وشو نو دوه خبرې دي یا خو دا چې دی دویم واده کوي او دا اولنۍ ښځه پرېږدي او دا ښځه یې پرې ځایي چې او ما پرېږده جو بس ټیک ته یوه دې پرېږدي بله دې بیا وکړي. خو که دا مشتری ښځه وایي چې نه زما بچي دی او زما کور دی او زه خپل خاوند نه جدا کېدل نه غواړم نو بیا الله رب العالمین فرمایي چې دواړه دې په رضامندۍ سره په څه خبره باندې په څه معامله داسې خبره دې کېږي چې دغه اولنۍ ښځه خپل څه حقونه پرېږدي. دا اولنۍ ښځه دي دې خاوند ته څه حقونه خپل قرباني کړي صلح دې وکړي او خاوند ته دې وایي چې خیر دی ماله طلاق مه راکوه. نو چې دا تپوس د تپوس په شکل کې دا تپوس وشو چې که داسې وکړي چې دا ښځه ورته څه خپل حقوق پرېږدي او بیا ورته وایي چې خیر دی طلاق مه راکوه ستا په نکاح کې به یمه او خیر دی لکه څنګه چې یوه شپه زما سره یوه ورځ یوه شپه یوه ورځ د هغې سره داسې به نه کوې خیر دی زه به خپل حق پرېږدمه یا داسې که نه څه حقوق هر څه چې نو چې هغه خپل څه حقوق چې دی هغه پرېږدي نو د دې په جواب کې د آیتونه نازل شول چې ټیک شو چې په خپل منځ کې دوی په صلح سلا سره څه خبره وکړي خیر دی صلح بهتره ده. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې احسان کوئ. احسان وایي چې تو زما نه یو څیز نه غواړې او زه دله خپل حق در کوم ته حق نه غواړې زه دله حق در کوم لکه تو مطالبه نه کې او زه د سره دغه کومه سود کومه مینه کومه محبت کومه که نه الله د احسان رویه خوښوي او د الله نه یاره چې د الله نه یریږئ بیا بې انصافي نه کوئ. بیا الله فرمایي چې که فرض که صلح ستاسو راله په څه خبره باندې او بله ښځه وکړه هم نو لکه ټیک ده چې نشي کولی خاوند د دواړو سره یو شانتې محبت نشي کېدی یو به بدخویه بل به روغه رمټه ښایسته به بله به رنځوری غریبه عاجزه بیماره به یا به کمزوري الله به داسې پیدا کړي نو ښکلي به نه مطلب ډېر شی خبرې راتلی شي نو داسې نه چې بس تشه په نکاح کې او نور هېڅ قسم خیال والا نه ساتې نو الله فرمایي نه یو طرف ته خو ته مایل کېږي ټیک ته د هغې کې به څه ښه دغه وي او هغې درته خپل مطالبه هم لکه د نه کوي او خپل حق یې درته هم پرېښوده خو بیا هم قرآن وایي چې دا بله به فتذروها کالمعلقه دا بله به بانډه نه پرېږدي چې بس تشه په نکاح کې او بس اویزان د دې ځوړنده کړي چې لکه په نوم ستا ښځه وي او نور ورته هېڅ دغه نه ورکړي لکه اهمیت ولا نه ورکړي که نه هېڅ قسم حق ولا نه ادا کړي. لکه اسلام دا نه غواړي
چې په یو کورنۍ کې د هر وخت د جنگ او د جګړې او د یو بل سره د نفرت او د حسد او د دې فضا د قایمه نه په هره طریقه سره چې خو د کور ماحول به بالکل صفا پاک او د سوک او د چین او د آرام نظامي. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وای دا سنت دی چې کله د سړی واده وکړي د جینۍ سره لکه بله ښځه وي او چې راواده کوي هغه لکه جینۍ راواده کوي کونډه نه چې جینۍ سره نکاح وکړي نو پکار ده چې اولنۍ 7 ورځې دې دغه نه کوي دا بلې ښځې سره نمبر یا څه نه کوي خو 7 ورځې دې وي بیا به د هغې نه پس چې دی نو بیا په دواړو کې نمبر مقرروي او چې کله کونډې سره نکاح وکړي نو د هغې سره به 3 ورځې وي او د 3 ورځو نه پس به بیا په نور که یوه ښځه وي او که نورې 2 ښځې او که 3 ښځې نو د هغوی سره به بیا نمبر مقرروي. بار بار الله رب العالمین فرمایي د الله لره هغه سړي چې په اسمانونو کې دي په ځمکه کې دي. قرآن کې بار بار موږ ته دا خبره راځي چې تاسو په کائناتو باندې غور وکړئ غیر چاپېره د ځان نه لږ سوچ وکړئ دا هر څه الله د چا دپاره پیدا کړي دي. دا د الله مهربانه رب دی د انسان د فایدې دپاره الله رب العالمین د پوره دنیا ځمکه اسمانونه او دا هر څه پیدا کړي دي خو د انسان یې د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي. او تاسو سوچ وکړئ د کائناتو باندې د غور او د فکر آیتونه چې دي نو دا خبره په قرآن کې 756 ځله راغلی ده 756 ځله تاسو دې خبرې ته سوچ وکړئ یعنی د کائناتو باندې غور چې دی که نه چې تو د الله په قدرتونو او په صفاتو باندې غور کې دقه عین اسلام دی دقه به تا توحید ته رسوي دقه به ستا د ایمان مضبوطی. نو دلته بیا الله رب العالمین فرمایي چې که تاسو ټول الله وغواړي نو تاسو ټول به لرې کړئ خلکو او نور خلک به راولي الله قدرت واله دی که نه مطلب دا چې الله رب العالمین خو بې نیازه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث مفهوم دی وی الله تعالی فرمایي چې ای زما بندګانو که ستاسو مخکینی او رستنی انسانان او پیریان ټول داسې متقیان شي چې مکمل لکه د الله په اطاعت کې په دغه شي فرمان بردار شي نو د الله په سلطنت کې د الله په حکومت کې څه اضافه نه کیږي مطلب زما او ستا په نیکۍ د الله په قدرت کې څه اضافه نه کیږي. او که تاسو ټول مخکینی او رستنی انسانان او پیریان او هر څه فاجر فاسق شي نافرمانه شي او خبر هم د الله نه منئ لکه د الله نافرمانه جوړ شي نو د الله په قدرت کې څه کمی نه راځي. نو ای زما بندگانو الله فرمای ای زما بندگانو که ستاسو مخکینی رستنی انسانان او پیریان ټول په یو میدان کې په یړ ودرېږئ زما نه وغواړئ نو او هر یو بیل بیل څیز لکه وغواړئ نو زه درکولی شم او زما په خزانو کې هیڅ کمی نه راځي او داسې کمی نه راځي لکه څنګه چې په سمندر کې ستن ور ډوبه کړي او بیا یې ترې راوباسي نو په سمندر ته چې تو ستن ډوبه کړي نو په هغه د ستنې پورې چې کمې اوبه ونښلي نو په سمندر څه کمی راځي. څونه ښکلی حدیث دی که نه. نو الله رب العالمین خو مونږه پیدا کړي د خپل عبادت دپاره یو خو د عبادت ما او تا ته فایده راکوي د الله په قدرت کې زیاتوالی یا کمی نه راځي په دې خبره ځان پوه کړئ الله بې نیازه بادشاه دی الله الصمد الله بې نیازه دی لکه الله مونږ ته حاجتمند نه دی څوک حاجتمند دي ما او تا حاجتمند یو خپل پروردګار ته. الله دې مونږ ټول معاف کړي الله دې زموږ په زړونو کې د خپل رب محبت ور واچوي او وحدانیت دې پکې الله پاک ور واچوي الله دې زموږ د عقیدې د توحید کې آمین.